الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المحين فتحقیق سرا نجات ورکمونگا خلاصی ورکمونگا فلاح ورکلمونگا بني إسرائيل تا د عذاب د بیزتینا من فرعون د فرعون انه كان عاليا من المسرفين اغلو یمار او ډیر ګناګارو ولقد اخترناهم على علم على العالمين او په تحقیق سره مونږ غوړه کو موسی علیہ السلام لره په پوهه کې په مخلوقاتو کې وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين او ورکه هغه ته مونږ احکامات چې په هغې کې امتحانات واضحه ان هؤلاء ليقولون بشک دا هغه کسانو چې ویل به ان هي الا موتتنا الاولى نشته دی خدا یو مرګ دی یعنی ژوندون د آخرت نشته وما نحن بمنشرین موږ به بیا راغونډ نشو فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین او که دوباره را پاڅېدلي نو زموږ پلار نیکه را پاڅوه که ته رښتونی اهم خیر ام قوم تبع دی غوره دی یعنی دا مشرکان د مکی غوره دی او که د تبع قوم غوره دی والذین من قبلهم او که هغه خلک غوره دی چې د هغه نه مخکې تیر شوي دي اهلکناهم انهم كانوا مجرمین ټول مونږه هلاک کړي دي د جرم په وجه وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاغبين او ندی پیدا کړی منګه اسمان زمکه او د دې په مابین کې کائنات د لوبو د پاره وما خلقناهما الا بالحق دا منګه پیدا کړی دي فرشتیا ولكن اکثرهم لا يعلمون خو زیات د خلکو نه پې سوچ نه کوي ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین بېشکه ورځ د فیصلې نیټه ده د ټولو مخلوقاتو دپاره یوم لا یعنی مولا عن مولا شیئا چې په دغه ورځ باندې به یو دوست د بل دوست سره هېڅ مدد نشي کولی ولا هم ینصرون او نه به سره د الله د طرف نه مدد وشي الا من رحم الله مگر هغه څوک چې الله پې رحم وکړي انه هو العزیز الرحیم بېشکه الله زورور دی خو رحم کوونکی هم دی الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په فرعونیانو باندې نه ځمکې وجړل او نه اسمان وجړل غرق هم کړل مجاهد دا یو مشهور مفسر دی تبع تابعی دی صحابی لیدلی دی د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه شاگرد دی هغه وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام فرمایلی دی چې کله یو انسان وفات کیږي نارینه یا زنانه نو هغه ځایونه چې په کم کم ځای باندې د قدم ایښي هغه ځای ورپسې خفوي چې کله دی وفات شي نه ورپسې په ژړا شي لکه کم ځای کې چې د سجده لګوي دی په کور کې په تخته پوش په جانماز لکه زنانه او نارینه هغه په بیټک کې په حجره کې په جومات کې کم ځای کې په دې وجه مفسرین وایي خاص کر امام رازي صاحب د حسن بصري رحمه الله یو قول هغه نقل کړی دی هغه وایي تاسو چې مونځ کوئ نو بدل ځایونو باندې کوئ یو ځای په ټیکه مالې ستاسو چې د سجدې ځایونه څومره ډېر وي دومره به ستاسو ثواب ډېر کېږي او دومره به په تاسو باندې ګواهان ډېر وي چې خدای پاکه دلته یې سجده لګولې ده هلته یې سجده لګولې ده دلته یې مونځ کړی دی هغه ځای کې مونځ کړی دی نو دا دې ځای کې هغه په بکت کې خبره کوي چې نه پې اسمان وجړل او نه ځمکې وایي د دې نه مقصد دا دی چې کله مسلمان وفات کېږي نارینه او زنانانو په هغه پسې د خپل رزق ځای په هغه پسې د خپل عبادت ځای په هغه پسې د خپل حق د ادایګۍ ځای او په هغه باندې هر هغه ځای چې هغه پې د مخلوق او د الله پاک حقوق ادا کوي هغه ورپسې جاړي تر دې چې د اسمان هغه فرشتې ورپسې جاړي چې د چا په لاس باندې الله دله رزق را لیږي هغه لارې کوڅې ورپسې جاړي چې په کومو کې دی ګرځي الله وایي دوره بدقسمت او فرعون او د فرعون په شانتې خلک نافرمانه
چې په هغې باندې نه ځمکه جاړي و نه اسمان جاړي، بس هغه یو فضول شی و چې لاړو. الله وی ولقد نجینا بني اسرائیل من العذاب المهین، بني اسرائیل لم د ناکاره عذاب نه نجات ورکو. من فرعون انه کان عالیا من المسرفین، او د فرعون نه هغه ډېر لوی مارو او هغه ډېر اسراف پسندو. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د ترمذی شریف حدیث مبارکه دی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یې نقل کوي، وی درې کسان داسې دي چې الله پاک د هغوی مونځ هم نه قبلوي. که هغوی شپه ورځ الله ته ولاړي، هغوی تهجد کوي، هغوی په جومات کې ناست دي، الله والا نه قبلوي. یو پکې زنانه ده، دوه پکې نارینه دي. هغه زنانه چې هغه د خپل خاوند نافرماني، خاوند یې په یو وځي او دا په بله وځي. خاوند ورته وایي پلار کره مه ځه، رور کره مه ځه، خپلوانو کره مه ځه، دلته مه ځه، هلته مه ځه، دا کار مه کوه، دا کار مه کوه. او دی وایي دې پکې چا راوستی دی، او دا په خپل سمي باندې ځي راځي. بل هغه زنانه چې هغه د خاوند حق نه ادا کوي، ده ته چې ولاړي د ملایي ګاډي او چې کله غم خدای له ځي نو د 14 کالو جینۍ بیا دې نه پېژني. ابو هریره رضی الله تعالی عنه د مسجد نبوي مخې ته ناست و، یو زنانه راووته. هغه زنانه پرفیوم لګولی و، یعنې خوشبو یې لګولې وه. هغه وله اواز ورکړ، دې خوا راشه. اوله راغله، ورته یې ویې د کوم ځای نه راغلی؟ ورته یې د مسجد نبوي نه. ویې څه دې کول؟ وی مونځ مې کوو. وی خاوند دې و په مسجد نبوي کې؟ وی نه. وی دا خوشبویي دې چاته لګولې ده؟ چې خاوند دې نشته نو خوشبویي دې چاته لګولې ده؟ هغې ورته وی دا پاکي ده. ورته وی چې پاکي ده نو وی کور کې لګوه که نه. وی بار څه کوې؟ وی ستا په ځای د دې چې ستا مونځ قبول شي، ستا د زنا عمره عذاب وشو. لکه چې تا زنا کړي، ستا مونځ نه دی قبول شوی. ولې؟ په دې پسې دویم نمبر هغه کس پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغه وایي چې مونځ یې نه قبلیږي چې هغه بوډا دی او زنایي دی. زنا یوازې د اندام کار نه دی، زنا د سترګو، د غوږونو، د پوزې، د لاس خپو، دې ټولو ته زنا وي. او الله دې نه کي، الله دې نه کي چې کوم سړی اکثر شپېتو ته ورسي او هغه په وخت باندې مونځونه د هغې خیال نه ساتلی، نو د هغه د سترګو، د هغه د لاسونو، د هغه د خپو، د هغه د غوږونو او د هغه د پوزې هوس سیوا شي چې موږ ورته شهوت وایو. او هغه چې کوم ځای ناست نو زنانه چې روانې نو د ګیټۍ نه یې والي تر سره پورې یې کچ میچ کوي، ځکه چې د هغه اصل طاقت خو ختم شوی دی، خو هغه طاقت اوس ټول سترګو ته غوټ شوی دی، پوزې ته غوټ شوی دی، غوږونو ته غوټ شوی دی، پوزه به راکاږي. هغه ورته وایي هغه کسانو له دې ایمان برباد کو چې هغوی دې ته ناست دي چې هغوی په لاره باندې صرف پوزه راښکي چې کومه خوشبویي یې لګولې ده. او نن سبا چې کومه خوشبویي لګوي نو هغه که تېر هم شي روکوي او خوشبویي یې. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته وایي ته چې کله ځان سنبالې نو خاوند ته په کور کې ځان سنبال که. ته چې غم خدای له ځې نو خو خاوند درسره نشته نو چاته ځان سنبالې؟ دا زنا ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دغه زنانه چې ده د دې مونځ او دس نه قبلیږي، دا د خاوند نه مني. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي د زنانه دپاره جنت او دوزخ دواړه آسان دي. وفات شوه او خاوند وایي زه ترې رضا یم، دې ته د مونځ او دس د هېڅ ضرورت نشته. الله وایي ما د ده د سکون دپاره پیدا کړی، دې ته رضا دی، بس زه ترې رضا یم. او چې خاوند وایي یاره شکر دی چې خلاص شومه تی، دا د سړي لور نه وه، هغه د روزانه حج خو کوي، روزانه د عمره کوي، د هغې هېڅ عبادت نه قبلیږي. او بل دغه انسان چې دی اوس بوډا دی، د ده اوس هېڅ وس نه رسي او دې جومات ته نه راځي، اوس هم تکیهګانې شاته لګولي دي او زمیندار ته تنګ، باغوان ته تنګ، امام ته تنګ، زوی ته تنګ، لور ته تنګ، انګور ته تنګ، دغه شانتې به د قبر هم تنګي. بس اوس خو دله پکار داري دی آخرت دپاره تیاري وکړي، دکې اوس نور څه پاتې دي، د سره خو نور څه نشته. اوس که پې فالج اټیک وکړو نو دکه پلار به بیا به دا زامن لوڼه بوځي هسپتال کې به داخلوي او هلته به هغوی ته وایي یاره بس چې دلته څه وځي خیر دی زمونږ نه ډېرې پیسې واله، خو د ده د خدمت اوس څوک نشته. نو دی به بیا څه کوي؟ د دغه طاقت څه شو، د دغه قوت څه شو؟ نو دا چې څه لږ ډېر قوت طاقت یې پاتې دی نو دا دی اوس دی د خپل ځان دپاره د آخرت استعمال کړي. او دریم هغه کس
چې هغه مونځ نه کوي، هغه مونځ سجده نه لګوي الله ته. نو چې الله ته سجده نه لګوي نو چې کله یې ولګوي الله یې بیا نه قبلوي. د هغه طریقه دا ده چې د مونځ خیال نه ساتي، او دا د مونځ خیال چې نه ساتي دا به څوکي په حدیثو کې د نوم راغلی دی تکبر کوونکي بادشاه. تکبر کوونکي بادشاه د الله پاک د هغه عبادت نه قبلوي چې هغه په خپل رعایه باندې هغه رحم نه کوي. نور تفصیل به انشاءالله بیا وګورو. څلورم غریب فقیر الله پاک دا عبادت نه قبلوي. کم غریب فقیر چې مغرور وي. مغرور څنګه الله ته سجده نه لګي، غرور دار دی، د روزې دره کې هم نه لګي، جومات ته هم نه راځي، وایي مال الله سره کړي دي. زموږ په دې کلي کې یو و اکثر خلک به یې پېژني، هغه به وایي دا ټول خلک یې بندیان دي، وایي موږ یې بنده کیو. نو چې هغه وایي چې موږ یې بنده کیو، هلکه دا سترګې دله چا درکړي دي، د لاسونه دله چا درکړي دي، د خپې دله چا درکړي دي، په دې باندې ته خپل سلک ډېر روزګار چې کوې په دې باندې خو شکر وباسه که نه. نو چې په دې شکر نه وباسي الله وایي زه عبادت نه قبلوم. مالدار له مې نه دي ورکړي دا روغ صحت او تا له مې درکړی دی او ته یې نه قبلې. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم عالیا من المسرفین، دا فرعون چې و دې تکبر کوونکی و. ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین، موسی علیه السلام موږ په علم کې ډېر زیات غوره کړو په خپله زمانه کې. وآتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین، او هغه له ښکاره احکامات ورکړي چې په هغې کې ښکاره امتحان و. امتحان پکې څه و؟ په هغې باندې عمل کول د ثواب او په هغې باندې عمل نه کول د عذاب ذریعه ګرځېده. ان هؤلاء لیقولون، حضور دغه شانې دا مشرکین مکه دا خبره کوي ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، بس دا یو مرګ دی نو قیامت میامت نشته. او که شرې وي دوباره را پاسېدل وي نو فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ هغه پلار دي که راوله دا خو بس هم کار وشي چې دوباره ژوندي که ته رښتونې یې. اهم خیر ام قوم تبع، الله پاک وایي حضور دی غوره دي که نه توبه، د توبه قوم غوره دی. والذین من قبلهم، او هغه چې د هغوی نه مخکې وو اهلکناهم چې موږ هلاک کړل. انهم کانوا مجرمین، بېشکه دا مجرمانو. دا توبه چې کوم دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه 9.5 کاله مخکې تېر شوی دی. دا یو ښه سړی و، ښه سړی داسې و بادشاه و، عیسایي د عیسی علیهم السلام په مسلک باندې و، او حیر ورته وایي د حیر قبیلې و، او د ده کنیت چې کوم و لکه مشهور دی په ابوبکر باندې و، او کوری به خپل نوم، او دا توبه چې کوم دی نه دا به بادشاه ته وي په هغه زبان کې، لکه فرعون چې ورته وایي، یغه شانتې نمرود به هم بادشاه ته وي د هغه زمانې په سوریانۍ ژبه کې، یا زموږ ورته صدر وایو. نو دا توبه دا د هغه زمانې د صدر خطاب و. ده په مکه باندې حمله وکړه، او چې کله دی راغی مکې ته، ګیر چاپېره ټولو علاقې واخېستې، نو مکې والا به داسې چل کو چې د ورځې به ورسره جګړه کوله، نو چې شپه به شوه ورته به یې بالښتونه درې مرې هر څه وغوړول، او ورله به یې ښه ښکلې خوراکونه راوړل، خوراک به یې پرې کو. هغه د هغه وخت یهودیانو نه تپوس وکړو، یهودیانو د هغې نه یې تپوس وکړو یاره دا څنګه خلک دی، دا ورځې موږ سره جګړې کوي، وینې تویوي، او د شپې دیده جل کوي. هغه ورته وایي دا د اخري پیغمبر د پیدایش ځای دی، او دا د هغه خلک دی، د هغه خاندان دی. ته که دلته کې هر څومره زور ولګې ته دې فتح کولی نه شي. هغه ورته وی ښه، بس هغه راغی ته وایي زه تاسو سره روغه کوم، او روغه یې په دې شکل کې وکړه چې کوم ځایونه یې اخیستي ورته واپس وکړو، او د پیغمبر علیهم السلام دپاره کور واغېسته. وایي چې هغه نبي داسې دی چې زه د هغه ځای نشم فتح کولی، که هغه له ما په خپله ومونته چې څنګه به وي. وایي که چېرې هغې سره کور یې واغېستو او خط یې ورسره پرېښودو چې که چېرې زما عمر دومره شي چې ستا د نبوت وخت ته راورسي ړومبي ایمان به در باندې زه راوړم، او که چېرې زه دې حد ته ونه رسېدم نو زما دپاره ګواه اوسه، ما په تا د اوس نه ایمان راوړی دی. په دې وجه امام رازي صاحب وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی دی، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کور و، دا ولې هغه اخیستی و. او دا ابو ایوب انصاري چې کوم و د ده پلار نیکه یهودیانو دی په هغې کې را روانو، نو دته چې کوم دی نو هغه په هغې کې یو ته بل ته په 9.5 کاله پس هغه ده ته میلاو شو. پیغمبر علیهم السلام چې کله راغی او اوښه د هغه د کور مخې ته کېناسته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سامان هلته دننه کوه ته حضور بره اوسې که ښکته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه زه ښکته اوسم. د هغې وجه دا وه ماله به خلک ډېر راځي او ته به هر وخت پناهي کوې او زه به بره به خلک خیږي.
یو ورځ داسې وشو چې د هغه ماشومانو اوبه راواړولې. نو پخوا خو داسې آبادۍ خو نه وي، چتونه خو داسې نه وو که نه. نو هغه لګیا دی اوس خپله شړۍ وباسلې ده ابو ایوب انصاري، او هغه چې کوم دی نو د خپو د لاندې کړې ده چې زما د قدم هغه ټک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونري چې بې ارامه نه شي، او یو غاړې ته پې اوبه صفا کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې راکوشه، وایي زه به بره وخېږم ته ښکته راځه، تا ته تکلیف دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته 14 ورځې تېرې کړې وې. بیا پیغمبر علیه السلام هغه مدینه کې چې کوم دی نو هغوی ته خپل کور میلاو شو، خپل کور ته لاړو. نو دا هغه توبه و چې ده په خپله ایمان راوړی په دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحابو ته وایي ستاسو ورور توبه په ما باندې 9.5 کاله مخکې ایمان راوړی دی، زما امتي دی، زه به یې تصدیق کوم. الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام داسې خلک هم تېر شوی دی 9.5 کاله مخکې هغوی د پیغمبر علیه السلام هغه رښتینوالي هغه قبول کړی دی. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاغبین، نه دي پیدا کړي موږ د اسمان ځمکه او د دې په مابین کې چې څه کائنات دي فضولو، د دې هر څه یو مقصد دی. وما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا یعلمون، دا موږ د یو حق کار دپاره پیدا کړي دي چې د قیامت تیاري ده، خو خلک پرې پوهېږي نه. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بېشکه د فیصلې د ورځې یو نیټه مقرر ده او ټول خلک به ورته زه راجمع کومه. یوم لا یعنی، په دغه ورځ باندې به منع نه کي، دفع به نه کي مولا یو دوست عن مولا د بل دوست نه شیئا هیڅ قسم څیزو، که د عذاب یو که د ثواب وي، بس د خپل ځان به ذمهواري. ولا هم ینصرون، نه به ورسره څوک مدد وکړي، خو الا من رحم الله، په چا باندې الله رحم وکړو نه الله به هغوی سره مدد کړي، هغوی له به د شفارس مکم ورکوي، هغوی له به درجات هم اوچتوي، هغوی ته به ګناهونه هم بخي. انه هو العزیز الرحیم، ځکه چې الله زورور دی. د الله پاک فیصله هغه د الله فیصله د هغې کې څوک رقاوټ نشي جوړېدی. الرحیم، خو مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې چې بندګان یې لږ غونت هم کوشش وکړي او د هغه د رضا کولو دپاره څه وکړي، الله پاک هغوی ته هغه غټ غټ ګناهونه چې هغه د هېچا په خیال کې د معاف کېدو نه معاف کړي. بسم الله الرحمن الرحیم.